هیڅوک ته دا فکر نه کوي چې افغانان به اسلام پرېږدي، هیڅوک ته دا فکر نه کوي چې افغانان به پر اسلام باندې معامله کوي. چې کولای پرون به کړی وای چې په دا زرهاو لکاو شیدان یې ولې ورکول، دا کورونه یې ولې خرابول. خدا د دې دپاره کوله چې اسلامي دین دی، دا د خدای دین دی، خدای ته خوښ دی، مسلمانانو ته خوښ دی. چې ته پر باطل دین باندې دومره سخت ولاړې، ولې زه پر دې حق دین باندې نه درېږم؟ مسلمانانو ورونو هیڅ مشکل نشته، یو مشکل سته د دنیا سره چې دا اسلام دی. بالکل موږ دې ته حاضر یو. د اسلام په دایره کې دننه چې څنګه معامله رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده، صحابه کرامو کړې ده، معاهدې سوي دي، معاملات سوي دي. موږ خو یو کامل دین لرو، هر ستونزه زموږ په دین کې حل ده. الیوم اکملت لکم دینکم، دا کامل دین موږ ته الله راکړی، زموږ په هغې کې د هر مشکل حل شته. هر څوک موږ سره مشکل لري، موږ مشکل ورسره حل کوو که نه؟ خو داسې نسو کولی چې در خپلو اصولو تر خپل اسلام ورته تېرېږو، او نه دې زموږ اسلام مجروحوي معیوبوي. لکه نن چې دی وایي زه د الله حدود نافظومه، دی وایي دا ولې کوې؟ ولې په عام محضر کې حدود نافظوې؟ ولې رجم کوې؟ ولې لاس پرې کوې؟ ولې خلکو ته سزاوې ورکوې؟ دا زموږ د قانون خلاف دی. ته غواړې چې د خپل قانون پر ما باندې تحمیل کړې او غواړې چې ستا د قانون احترام وشي. زما اسلام دی، دین دی، الهي دین دی، د دې ولې احترام نه لرې؟ د دې ولې بې قدري کوې؟ ولې عیب پکښې کې وایې؟ مسلمانانو ته دا نسبت کوې چې دا د بشر د حقونو خلاف دي. او ستا دغه بشري حقوق چې ته ټیکهدار یې، دعویدار یې، ته ما ته راوښیې مثال یې.